أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. سورة البقرہ دویم رکوع 148 نمبر آیات. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اوس الله جل شانه د قبلې د بدلیدو حکمتونه دلته ذکر کړي او دا حکمتونه یو قسم جوابونه هم دي د دغه يهود او د نصارو د اعتراضاتو. الله جل شانه فرمایي ولکل وجهه هو موليها چې موږ د هر یو امت د پاره یو طرف مقرر کړو چې تاسو دی خو مخکوي هو موليها چې هغه مخکون کې او اغیتا فاستبقوا الخيرات پس وړاندې کیږي یو بل نه پنه کوکي. نو دا حکمت الله جل شانو بیانای چې دا قبله مسلمانانو د پاره بیت الله شریف بیا بیت المقدس بیا بیت الله شریف د دې بدلیدو حکمت سره چې د هر یو امت لپاره د هر یو مذهب والو د پاره الله جل شانو یو قبله دا مقرر کړی و. دکسی د مسلمانان دای هم د یو مذهب پیروکار دي او دای هم یو امت ته نو دای لپاره چې الله جل شانو یو قبله مقرر کنو پدی تاسو ول اعتراض کوي دي کې د اعتراض سدي د هر یو امت د پاره الله جل شانه یو طرف مقرر کړو غیبا خوا مخکولو دام یو امت ته دي ته الله جل شانه دا حکم کوي چې دې طرف ته مخ کینو دي کې د اعتراض نشتا. دا یو قسم حکمت هم شو او د دې د اعتراض جواب هم شو. یعنی مطلب دا رہے چې هر چا د پاره الله جل شانو قبله مقرر کا. ابراهیم علیہ السلام د پاره کعبه، موسی علیہ السلام په شریعت کې بیت المقدس ته مخکول لازم. نو دا هم یو امت ته مستقل شریعت الله جل شانو دیل ور کړي دي، مستقل دینی ول ور کړي دي. دې د پاره هم یو خاص قبله الله جل شانو مقرر کړي دا. د الله جل شانو په کار باندې اعتراض نه دی پکار. فاستبقوا الخيرات. نو اشاره دی طرف ترا چې دک فصل بحثون کی تاسو وخمت روي چې لکه دی خو مخکول اوس دی خو مخ کوي دا ولی پدی فضل بحثون کی تاسو وخت دا کوي نه. اصل سیز د الله حکم دی، اصل سیز د الله حکم منل دی. بس مسلمانانو ته الله حکم کوي دی منی. نو اصل سیز تو ګوري د الله حکم تو ګوري نو پنیکو کی یو بل نوړان نشي. نو فضل اعتراضونه مکوي پدی کې وخمت روي. اصل سیز الله حکم منل دی. فاستبقوا الخيرات نو یو بل نوړان دیوالو کې پنیکو کې.
نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې مذهبي مسائلو کې داسې انداز سره فضول بحث کول چې دا غي څه نتیجه نه راوځي، دا غي څه نتیجه نه راوځي. الله جل شانو فرمایي چې تاسو مسلمانانو باندې اعتراض کوئ چې دا بیت المقدس هم ولې پر خدای خو هم ولې مخ کو، د دې اعتراض څه فائدہ نشته. دا خو نه چې تاسو به اعتراض وکړئ مسلمانان به دا خانقاه پرې دې خو به مخ کی، نه دا هم نشي کېږي. او تاسو صحیح طریقې سره دای سره بحث نه کوي، د دلیل په بنیاد باندې نه کوي، او تاسو ردی خبره منون کینی کده در د پیغمبر در تشلزل وای چې ما ته الله حکم کو چې دی خو مخ کو او سره ته حکم کو واپس بیت الله ته مخ کا، تاسو ور سره نه مانی. نو چې تاسو ردی خبره نه مانی او د تاسو خبره نه مانی ان تاسو په وینا باندې د خپل قبله نه پریږدي، نو د دې بحث مباحثې څخه فائدہ نه روزي، سنتیجه نه روزي. نو چې سنتیجه نه روزي نو په داسې مسایلو کې بحث کول سړي دا بیکار دي. دا طرف تور کی اشاره چې مذهبي مسایلو کې فضول بحثونه کول، بې نتیجې بحثونه کول هغه نه اجتناب پکار دی. اینما فاستبقوا الخيرات دی کې بل طرف ته اشاره ده چې پنه کو اعمالو کې بغیر د سوجنا تاخير کول، رستواله کول، دا شریعت کې الله جل شانو ته دا خوښ نه دی. بس یو نیک کار دی او داغي کول پتا لازم دی، د یو د نیکی خیال په ذهن کې راغو، د یو نیکی مقدر ته ملو شو، بس هغه نیکی فورا نو فاستبقوا الخيرات وړاندې والو کې یو بل پنه کو کې، نو بلا وجه پاغي کې تاخير کولو دا مناسب ندی، دین اجتناب پکار دی. زکا چې باز ټیم انسان په یو نیک کار کې تاخير وکي نو دنه الله جل شانه د نیک کار کولو توفیق سکی سلب کی والدی د دې نیک کار په ذهن کې راتلل او داغه مکمل اویدل بس دا یو قسم ملمه دی، دا یو قسم ملمه دی. اوس په ذهن کې پزړه کې درې یو نیکی خیال لاغو لګ وخت پس شیطان در باندې دغه کې مهنتو کې بس نیکی بدن پاتې کی، نو چې څنګه د نیکی خیال ذهن کې راغو او وستوي بس فورن دا کیش کوا دا نیکی کوا، دا طرف ته ورکی اشاره ده. ها هغه صورتونه دینه مستثنا دي چې کم صورتونو کې کم زینو کې شریعت نه تاخير ورکه سره دا ثابت ده. لکه اوس امام شافعي رحمت الله علیه هم دینه دلیل نسی چې په هر یو مونږ کې چې دا غي وخت شي بس فورن کول الله سره دا مستحب دي، ځکه فاستبقوا الخيرات دا دک دلیل له. البته د پیغمبر اسلام چې کوم روایتونو تاخير ثابت ته نو په هغه زینو کې تاخير کول سری دا جایز دي بلکې بهتر دي. پیغمبر اسلام فرمای چې تاسو د سحر منځ دا لګ لیټ کوي بس دومره وخت چې بیا پاتې وي چې فرض کومس کې څه غلطی راشي چې بیا د چاردام فرض کو سړی د غي ضرورت راځي چې دوباره په کلار سره انسان ورکی منځ دا کول شي. ډیر زیات په تیار کې منځ دا د احناف په نسبت بیا بهتر سره چې پرانا کې منځ وشي، پرانا کې منځ شي. نو په کوم صورتو چې رستواله ثابت ته په پای کې تاخير بیا صدقه نه دي، او که عذر سره وي سړی بیمار دی سکاري وي نو که بیا په کار کې تاخير وشي نو هغه کې صدقه ګناه وغیرہ نشته. بهتر دادی افضل دادی چې انسان ته د یو نیکی مکمل شي بس فورا هغه نیکی کول دا پکار وي، کې دې شي د تاخير د وجنه او توفیق الله جل شانه تعالی سکی بیا سلب کی. فاستبقوا الخيرات نو دی کې دې طرف ته اشاره ده چې اصل سیز الله حکم دی، دا الله حکم منلو فکر وکي، دا الله د احکامات منلو کې یو بل نسو کوي وړاندې والے وکي، یو بل سره مسابقه وکي، یو بل سره ریس ولګوي په دنیا کې نه بلکې په دین کې یو بل سره سو کوي، هغه کې سیالي وکي په دین کې یو بل وړاندې شي. اینما تکونوا یأتی بکم الله جميعا. وصلی الله جل شانو فرمای زکا چې د بازی نیم بحثونو د بازی نیم اختلاف حل په دنیا کې نه روزي، مصابه اختلاف هم دک کسیوی. الله جل شانو فرمای د قیامت پر ورځ ما ته ټول لازم کیږي زو بیا فیصله کوم. نن تم ځان ته په حق وي بلم ځان ته په حق وي، الله د قیامت پر ورځ بیا فیصله کوي. بار بار الله فرمای الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. والله تعالی فرمای اینما تکونوا یأتی بکم الله جميعا، چې تاسو په هر حال کې یې نو الله جل شانو بتا سټول ځان ته کتاب راجم کی. ان الله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر چیز باندې قادر دی، راجبم کی او فیصله بکید ثواب او د عذاب فیصله الله جل شانو کوي.
هو مولیها د هر یو امت د پاره الله یو طرف مقرر کړی دی، یو طریقې مقرر کړی دی چې هغه طرف ته مخکون کړي. دې کې دا مرাজি تفسیر عزیزی لیکلی دی چې د هر یو انسان په ذهن کې په زړه کې الله د یو سیز محبت چولې وي او هغه کې حکمت دغه دی چې دک محبت کا الله نه وی چولې د دنیا دا نظام بیان چلی دو. که فرض کو د ټول خلق یو شان ذمہداری کوله نور کارونه بیا پاتو، یو شان ټول دکانداران شي بیا نور کارونه پاتی، یو شان ټول بس سرمایدار شي ټول مالدار شي نو بیا هم کار نه دغه کیږي. مالدار غریب ته محتاج پس کې پکار کولو کې، غریب مالدار ته محتاج په مال او دولت کې. الله جل شانو د چا په زړه کې د یو سیز محبت واچو هغه ته سیز آسان شو. د چا په زړه کې د لوارۍ، د چا په زړه کې د یو دکاندارۍ، د چا په زړه کې د زمیندارۍ، د چا په زړه کې د کارخانو د دک سری د دنیا نظام الله جل شانو سره کړی دی، بس دا روان کړی دی. ولکل وجهه او هر یو امت د پارا وجهه یو طرف مقرر دی، هو مولیها چاغه مخکون کې د هغې دی. فاستبقوا الخيرات تسوړان کیږي یو بل نه پنه کو کې، اينما تکونو هر ځای کې چې تاسو یأتی بكم الله رب ولتاسو الله تعالی جميعا طول. ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير هر سیز باندې قادر دی. ومن حيث خرجت او د کوم زین چې توزی فول وجهک پسواړه او مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام. وانه للحق او بشک دا ضرور حق دی من ربک استاد رب د طرفنا. وما الله بغافل او ندی الله تعالی به خبره عما ده غسزا تعملون چې تاسو یې کوي. ومن حيث خرجت الله جل شانه دی کی فرمای چې اے پیغمبره ته په حذر کې یعنی کله چې ته مقیم په خپل علاقې کې نو قبله طرف ته مخ کې خو څنګه دی سړی په ذهن کې دا سوال الله چې کېدې شي په حذر کې خدا قبله دا کېدې شي په سفر کې بدل شي دا حکم بدل شي او بیت الله ته مخکول دا لازم نوي. نو دې کې الله جل شانو دا بیان کړ چې تاسو او زید خپل علاقې نه یعنی د سفر په حالت کې تاسو به کوم طرف ته مخ کوي د بیت الله شریف ته مخ کوي. ومن حيث خرجت او د کوم زین چې ته اوزي فول وجهك نوار ومخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام. وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا نوار وي وجوهكم مخنخبل شطره داغي طرف ته. اوس دلته د دزل الله جل شانو دا خبره دزل ذکر کوي من حيث خرجت ومن حيث خرجت او دین مخکی هم دا ذکر شو. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فول وجهك شطر المسجد الحرام. نو بار بار دا ول ذکر شو. په قران کې بے فیدی تکرار نشته چې خبره الله بار بار کوي نو بے فیدی وي. پر تکرار کې یو فایده خدا را چې بار بار خبرو شنو په خشي دا حکم بدل شو نو بار بار الله جل شانه وای نو دا خبره پخای اذا تکرر تقرر کله چې یو خبره بار بار کیږي ازله ته کوشي. او یا مت دلته محدثینو مختلف دا ذکر کړی دي. رمبه الله جل شانه ذکر کو ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. نو هغه مطلب داري چې یو سړی په خانه کعبه کې مسکی بیت الله شریف کې مسکی او بیت الله شریف مخامخ کاری رمنه زل چې الله فرمایل حکم غیتو چې یو سړی بیت الله شریف ته مخامخ مسکی او ښکاری ورته نغه بیت الله شریف ته مخ کوي. بیا دویم ځل الله جل شانو حکم کو دا دویم ځل حکم خلق لپاره دی چې وی خو په مکه مکرمه کې دنه بیت الله شریف کې نه دی التموز نه کوي بهر کوي مکه مکرمه کې. دویم ځل حکم دا غل لپاره دی چې یو سړی خانه کعبه کې بیت الله شریف کې دنه موږ کوي هغه به مغه ته مخ کوي. چې یو سړی بیت الله شریف نه بهر په مکه مکرمه کې موږ کوي نو هغه هم دې طرف ته مخ کوي. او دریم ځل حکم الله جل شانه د دین علاوه چې کوم مسافر خلق دی په سفر کې وي یا د دنیا نور خلق دی په نور ملکونو کې هغه ته الله جل شانه ته حکم کوي. نو تکرار به فائدې نه دی بیل بیل کسانو ته الله جل شانه دا حکم کوي بیل بیل حالتونو کې. لئلا يكون للناس عليكم حجه
اوس بل حکمت دلته الله جل شانه دا خانه کعبه دا حکم چې الله جل شانه او کو چې دې طرف ته مخ کوي بیت المقدس حکم الله منسوخ کو او بیت الله شریف ته مقبول حکم الله کو داغه بل حکمت الله ذکر کوي لالا یکون للناس علیکم حجه دې کې بل حکمت دار چې د پیغمبر علی السلام په تورات او انجیل کې صفات ذکر شو یو صفت ورکه سوچ دې بدوی قبلی طرف ته مخ کوي دې به هم بیت الله شریف ته مخ کوي او هم بیت المقدس تا نو کچرتا پیغمبر اسلام ته الله دوباره حکم نه وکړي چې بیت المقدس ته مخ کا او بیا دی بلخوا نو دې کافرانو ته یو دلیل پلاس ورغلو چې دا برحق پیغمبر نه دی زمون کتابونو کې خدا لیکلی شوی دی چې دې به دو قبلو ته مخ کوي او دې خو یو قبله طرف ته منځو کو الله جل شانه فرمایي چې بده کې حکمت دار چې زړه د خلقو هغه دلیل ادا الزام ختم کم چې دې ته پلاس کې سور نشي ځکه هغه لپاره یو خبره کافی او ای چا کم پیغمبر اسلام صفت لیکلی شو چې دې بسوي د دسترګي بتوري وي هغه نشنی جوړه کې د قامت بسیدا به درمیانه وي خو لیکن په خلکو کې بدا سے معلومی چې دې ټورو نل ور دي نو هغه کوم د رد بدل کړو نو دای له یو خبره بس پلاس باندې ورتل پکارو دی به اعتراضونه کول الله جل شانو فرمای چې زکه می دا قبلی دوباره حکم تا تو کو چې اول اخوا مخه به دی خوا دواړو قبلو ته می زکه درته حکم کو چې دای له دلیل پلاس باندې ورنشي کینه دی بیا دا اعتراض کول چې دا برحق پیغمبر نه دی ولی برحق پیغمبر نه دی زکه چې زمون کتابونو کې یو شان خبرې ذکر دی یو شان صفات او د کې هغه صفات نشته دی دا حکمت شو بل دا چې کله يهوديانو پیغمبر اسلام الله جل شانه ورته حکم کو بیت المقدس ته مخ کا نو يهوديان خوشاله شو چې اوس بک خیر دی رورو زمون دین ته وروړي چې څنګه زمون قبله ته مخ کو او سم شو مداسه پرورو په دبانې اثرو کې زمون مذهب ته امرا وروړي الله جل شانه دوباره بیت الله شریف ته د مخکول حکم کو چې ردی اتمه کتی شي يهوديان په ځل کې د اتمه پیدا شي او امید پیدا شي چې سړی اوس پسمه لار باندې را روان دي زمون قبله ته مخ کو نو بس اوس برورو زمون دینم سره دا به اومني الله جل شانه دغه تمه د يهوديان بالکل ختمه کا او بیت الله شریف ته مخکول حکم الله جل شانه پیغمبر اسلام دا ورکو ندی کلی الله یکون للناس علیکم حجه دی کې بل حکمت دار چې اوس دا بیت الله شریف کعبه وګرځیدا نو دا به همیشه لپاره کعبه وي استاد لپاره هم ای پیغمبر او استاد امت لپاره تر قیامت پورې پدې کې به هیڅ تبدیلی بیا دا ناراضي الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني اوس دا بعضی نیم خلق ورګداسو په يهوديانو کې چې پیغمبر اسلام الله جل شانو فرمایي چې دا قبله دا بدلول حکم مزکو کو چې دایله دلیل پلاس ورنشي اوس خلق داسو د دې باوجود اعتراضونه کول الله جل شانو فرمایي چې یو سړی د دې باوجود اعتراض کوي او انکار کوي چې دای په خپل کتاب کې کوم خبره لیکلې ده د پیغمبر کې موجود ده او بیا هم انکار کوي نو دا ظالمان خلق دي الله تعالی فرمایي سوا دا خلق چې ظالمان دي دای بیا هم اعتراضونه پتا باندې کوي نور خبره برو باسي نو ای بکای اعتراضونه ای خو بخا خاصه خبر را پیدا کی فلا تخشوهم مخشوني لہذا تر دای د پیغورونو نه د اعتراضونو نه د انکارونو نه د خبرو دغه پروا مکو دای نه مې یریګا دای دی وی خبره دی کوي وخشوني زمانه یریګا ما درته حکم کړی دی چې دی خو مختا نو تر خلکو د خبرو پروا بیا مکو فلا تخشوهم مخشوني چې د الله خبر منی د الله حکم منی نو چانه بنی یریږي چانه به یریږي نه وخشوني د الله نه یره پکار ده ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اوس دریم حکمت الله جل شانو دلته ذکر کوي ولئتم نعمتي چې ز پتا زبان خپل نعمت پورا کم څه مطلب ابراهيم عليه السلام دعاګانې کړې کله چې بیت الله شریف هغه تعمیر کولو د درې دعاګانې کړې یو دا چې یا الله دا خار چې دا زی چې دی دینه خار جوړ کړي وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا کله چې بیت الله شریف تعمیر لانو شوی هغه ټیم سوال کوي چې الله دا کور والا او دا ماشوم اسماعیل مادل تفریخ یا الله دا زی آباد کی دا د امن والا زی وګرځي او خلق دی طرف تمایل کی خلق دی طرف تمایل کی الله جل شانو هغه ابراهیم علیہ السلام هغه سوال قبول کو او دا بیت الله شریف الله آباد کو او دا سی آباد کو چې د تمام خلق د پار الله جل شانو مرکز دا وګرځولو چې مسلمان کم
ځای کې وي چې د مونږ کینو د بیت الله شریف ته مخ کوي د بیت الله شریف ته سکه دا مخ کوي د تمام مسلمانانو په زړونو کې تر قیامت پورې الله جل شانه د حرمینو د محبت الله جل شانه ورګه پیدا کو یو سړی یو ځل چې نه مړیږي بار بار دا طرف ته ځي نو الله جل شانه فرمایي چې دا خانه کعبه طرف ته مخکول حکم مې ورته ولې وکړو ځکه پستانی کې ابراهيم عليه السلام دعا کړې و چې یا الله دې دازه آباد کی او د خلکو زړونه دې طرف ته مایل وګرځي نو د خلکو زړونه مې مایل کا زړونه سکے بلکې یو سړی چې مونږ کوي نو بس دې طرف ته مخ کوي تمام اندامونه به دې طرف ته وي ولي اتم نعمتي دا د ابراهيم عليه السلام اک دعا ده مثابه للناس او بل الله جل شانو بیا وړاندې فرمای ابراهيم عليه السلام بل دعا م کړي وا ربنا وبعث فيهم رسولا یا الله دا زه خو ما آباد کو او یا الله زما په اولاد کې نیکان پیدا کی او په زما په اولاد کې یعنی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې یو پیغمبرم پیدا کی ربنا وبعث فيهم رسولا اول سپارہ اخر رکوع کی کله اخر رکوع شروع کی دینه مخ کې آیات ته نو الته دعا کړي چې یا الله زما په دې امت کې زما په دې اولاد کې یو پیغمبر هم د دوی نسکا دا مقرر کا او چې څنګه دعا هغه کړي وا چې الله دا کار بسی یتلو علیہم آیاتک و يعلمهم الكتاب والحکمت چې دا سلور کارونه کوي هم اکس کارونه الله جل شانه د پیغمبر ذمہ داریانو ګرځولي څنګه چې ابراهيم علیه السلام دعا کړي او اکس الله قبول کا دو دعاګانې کړي دواړه الله قبول کی یو دا نو قبله الله جل شانه خانه کعبه د خلقو د زړونو د مایل کېدو یو ذریعہ ګرځولا او بل چې عمدک د اسماعیل علیہ السلام په ذریت کې الله جل شانه پیغمبر علیہ السلام دا پیدا کو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دلته ما سلور ذمہ داریان سلور کارونه دا ذکر دي یتلو علیکم آیاتنا رمنه تلاوت د قران بیا ويزکیکم تزکیه د مسلمانانو د کفر او شرک نه د ګناهونو نه او يعلمکم الكتاب او د قران تلاوت سری سری د دې تفسیر او وضاحت کول والحکمت او د پیغمبر اسلام د حدیث مبارکو د خپل بعض احادیث تشریح کول ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون پدې کې دا سي ډیر احکامات راغ چې دا پیغمبر به تاسو ته هغه بیان کی چې تاسو داغي علم نشته دي یعنی مطلب دا دی د موږ کولو طریقہ د زکات ورکولو طریقہ د حج کولو طریقہ دا تمام دا کیفیت ورته سو خیدا پیغمبر ورته خی الله ومن حيث خرجت او د کم زینه چې تو اوزی فول وجهک نواړه ومخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا وجوهکم نواړه مخون خپل شطره د ای طرف ته لالا يكون للناس دې د پاره چې نو خلق د پاره علیکم پتا سبحان حجت سدلیل الا الذين ظلموا سوا د خلق نه ظالمان دي منهم د دوینا فلا تخشوهم پس مېریږي د هغوینا واخشوني او يریږي زمانہ ولاتم نعمتي او دې د پاره چې پورا کوم خپل نعمت علیکم پتا سبحان ولعلکم او دې د پاره چې تاسو ته دې د پاره چې تاسو تهتدون هدایت بیا مومي کما ارسلنا لك څنګه چې مونږ لګلې دې فیکم پتا سو کې رسولن یو پیغمبر یو رسول منکم لتاسنا یتلو چې تلاوت کوي علیکم پتا سبحان دی آیاتنا زمون آیاتنا ويزکیکم او پاکوي تاسو ويعلمکم الكتاب او ذکوي تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت ويعلمکم او تعلیم در کوي تاسو ته ما د هغه لم تکونوا تعلمون چې تاسو پاغې نه پوهیدئ فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون اوس الله جل شانه خپل نعمتونو ذکر کو چې تاسو می د بهترین پیغمبر په امت کې پیدا کړي بهترین قبله می دل درکا نوم نعمتونو ما پتا سبحانه وکړو نو صلی الله جل شانو فرمایي چې لګما یاد کړي فذكروني نعمتونو ما درکو دا چې کوم نعمتونو ما درکو اومدک زما درکړي نعمتونو کې مام لګیات کړي دا زما درکړي نعمتونو کې مام کړي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون یعنی په خپل جبه سره ما یاد کوي په خپل زړه سره ما یاد کوي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون دا الله جل شانه یادول یعنی هر وخت یادول په خپل جبه سره په خپل زړه سره په خپل اندامونو سره دا تمام ورکراغو یعنی په جبه باندې الله جل شانه حمد ثناویل دا هغه اذکار کول چې کوم پیغمبر اسلام احادیثونو ثابت دي او بل
چې پزړه سره د الله جل شانه د عظمت اقرار کول، پزړه کې د الله جل شانه عظمت ساتل، او بل په اندامونو سره د الله جل شانه اعمال عبادتو کې هر وخت مشغولېدل، دا د الله جل شانه په ذکر کې راځي. ذکر صرف دې ته نه وای دا یو صورت ته چې یو سړی تسبیح راوالي سبحان الله الحمدلله دې تم ذکر وای. حکم سړی چې د الله حکم منی د الله حکم ورته یاد وي بس دې ذکر کون کې. یو سړی چې موږ کوي د تم ذاکر ویلې شي، دیم ذکر کون کې. ذکر مطلب یاد دی، مطلب الله حکم یاد دی. یو سړی قران تلاوت کې دیم ذکر کوي، یو سړی چې روزه نیسي دیم په ذاکرینو کې راځي. زکه چې د الله جل شانو حکم سره دا یاد دی. نو دا په تسبیح باندې ذکر کول دا ذکر یو قسم شو، او تمام عبادت دا په ذکرونو کې راغ. زکه ذکر یادول ته وای، یعنی هر وخت انسان ته د الله حکم سوي دا یادی ورته. نو فذكرون الله جل شانو فرمای چې ما یاد کړئ، فذكرونی ما یاد کړئ. څه مطلب چې تاسو کله یو کار کوي نو تاسو ته څنګه خلک یادي چې لکه فلانی ته وایو فلانی ته وایو دا غپه خوخه دا غپه خوخه خلک بسوي د خلکو خوخه ته ګوري، نو ټول ناول زما خوخه ته وګوره. فذكرونی ما په هر څه کې یاد کا، خپل غم کې، خپل خادای کې، خپل بدن کې، خپل کور کې، معاشره کې، خپل اولاد کې ما یاد کا، یعنی زما حکم مقدم کا. فذكرونی اذکرکم، فذكرونی تاسو ما یاد کړئ. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمای د یادولو نه څه مطلب، من لم یطعه لم یذکره وان کثر صلاته وتسبیحه. څوک چې د الله جل شانه اطاعت نه کوي، د الله احکامات نه مني، وای دې ذاکر نه دی، دې ذکر کوون کې نه دی. اگر چې دې په تسبیح باندې ډېر غټه غټه تسبیح ورسري او غټه غټه تسبیح اړي، او چې د الله حکم نه پوره کوي، دې مز نه کوي، دې روزه نه نیسي، دې الله نور احکامات نه پوره کوي، دې دا صرف ذکر نه ویلېږي. نو اصل ذکر څه شو؟ د الله جل شانه اطاعت شو، چې د الله حکم تا ته په هر وخت کې یاد دی، د ژوند په هر شعبه کې په هر لحظه کې تا د الله حکم سره دا یاد دی. بس دا اصل ذکر دی. فذكرونی، فذكرونی الله جل شانه تاسو ما یاد کړئ، نو فائدہ بسی اذکرکم زب تاسو یاد کم. فذكرونی تاسو ما یاد کړئ، نو ز الله وزتا الله جل شانه فرمای اے بندگانو تاسو ما یاد کړئ زب تاسو یاد کم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ډیر خشته تفسیر بیان کړي. فذكرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی، فذكرونی بطاعتی تاسو ما یاد کړئ زما حکم اومنئ، یعنی زما بندگی وکي زب تاسو یاد کم، یعنی تاسو لبس صدر کما، تاسو بخنه بو کما، زبا د قیامت پر بیا تاسو یاد کم او تاسو بخنه بو کم. تاسو په دنیا کې ما یاد کړئ زما په اطاعت او عبادت سره، زو په قیامت کې تاسو سره په مغفرت سره یاد کم. فذكرونی اذکرکم. نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو ما یادوي زما ذکر کوي زب تاسو ذکر کوم. یو روایت کې راځي تاسو ما یادوي د خلکو په مینس کې په دنیا کې، وای زب تاسو به یادوما تاسو د مجلس نه په بهترین مجلس کې، یعنی د فرشتو په مجلس کې. چې بنده الله یادای، بنده ته الله یاد وینو الله جل شانه نو بیا بنده هیر نه دی. الله جل شانه په یو حالت کې بنده نه دغه کیږي، یو سړی د الله احکامات نه مانی، کافر لم الله جل شانه رزق ور کوي، ګناهګار بنده لم الله جل شانه سره دا رزق ور کوي. فذكرونی تاسو ما یاد کوي، اذکرکم سب تاسو یاد کم. حضرت عثمان بن نهدی یو بزرگ دی، هغه وی ما ته هغه وخت یاد دی چې کم وخت الله ما یادای. خلق ورته داسې مویا وای داسې وایا چې څو زکم وخت الله یادوم اما ته یاد دی، وای داسې مویا چې کم وخت ما الله یادای نو هغه ما ته معلوم دی. هغه ته نه اومدک کسیب وېما او به په دلیل کې د آیات ویل چې الله بخپل فذكرونی ما یاد کوي اذکرکم زب تاسو یادوم. وای عزت چې کله د الله ذکر کوم، الله مال د خپل ذکر توفیق را کوي، د الله عبادت کوم په دغه وخت کې الله جل شانه ما یادای، یعنی بنده طرف ته سوي متوجي وي. روایت کې راځي کنه سړی مستودريږي دا منظم د الله یاد دی ذکر دی، نو الله وې دی بنده ته متوجي شي. نو بنده خو لګیاره صرف پجوب باندې کزړی بل ځای وي دماغ بل ځای، الله ورته بنده ته ما ته ولاړې زتا ته متوجي تم ما ته متوجي شه، ته زما په مخ کې ولاړې نو نور شيزونه پرېږده کنه زتا ته متوجي ستارب ته متوجي. بنده که متوجي شي نو فبها، که متوجي نشي بیا ورته الله وای چې اے بنده ته ما ته ولاړې هر سری پریخي ما طرف ته متوجي شه زتا ته متوجي. درې ځل ورته आवाज وکي چې بیا متوجي نشي او خپل سوچونه کوي، الله جل شانه ته فرمای ما ته اسه ولاړ نو زه ورته یاد نیم، په زبان باندې اسه لګي خو لیکن زه ورته یاد نیما. احکم الحاکمین په مخ کې ولاړې او د الله جل شانه هغه دغه ورته یاد ندي. فذكرونی اذکرکم، بنده چې کم عبادت کوي الله جل شانه دغه بدله د دې بندل ور کوي، نو دا د الله جل شانه طرف نه شو دا یادول شو.
الله فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون. نو د ذکر ډیر فیدی دی یو فائدہ شو چې انسان د الله جل شانه په یاد کې راشي، د الله جل شانه په یاد کې شي دا راشي. او بل د الله جل شانه د غنوم د الله یادول دا د کائنات روح هم دی. څنګه چې د انسان یو جسم دی او یو پدی کې روح دی، روح اصل دی چې د انسان دی بدن د روح اوزي نو د تمړې ویلې کیږي، بدن سم دم به روح ته اوزي. همدا سره کائنات روح هم شته، دا کائنات چې موږ تخکاری د جسم دی او پدی کې یو روح دی ادا الله جل شانه نوم دی. کله چې د الله نامه پزما کبانه غسته کیږي دا کائنات بجوندې وي، پدی به مرګ ناراضي. او چې کله الله الله وین کې خلق ختم شي د ازمه کو بسش دا کائنات نه روح اوزي، بس پدی هم الله فنا راولي، بیا به قیامت راشي. بیا الله دویم حکم فرمایي چې دا دومره نعمتونه ما در باندې وکړو وشکروا لي، د دې نعمتونو په بدله کې زما شکریا ادا کړئ، ولا تکفرون زما ناشکری مکوئ. ولی زما شکر ادا کړئ ځکه چې شکر ادا کوئ نو زما نور نعمتونه در کوم. الله جل شانو فرمایي بل ځای کې راضي لئن شکرتم لازیدنکم، کچره تاسو شکر ادا کوئ نو زما د نعمتونو نورم زیات کوم، نورم زیات کوم. او کنا ناشکری کوئ نو بس بیا به نور نعمتونه خو پرېږدا داشته نعمت بم در باندې بند کم. او دا عام طور مونږم ګورو چې یو سړی فرض کچاله یو سیز ورکی او تو ورته ګور ستا په مخ کې سو الړ کی یا داسې بده ردی ورپسې وای ستاسو نه بغواړي چې بل ځل ولا یو سیز ورکم نه بده غواړي. او چې تو ګور چې یو سیز ور تا ورکو په سر باندې دی داغه قدر کوي ته ویل کې دا قدردان سړی دی بل ځل به ور سیز ورکو. والله جل شانو فرمایي وشکروا لي، زما شکر ادا کوئ. نو د الله جل شانو شکر بنده ادا کوي نو الله ته فائدہ نه رسی، فائدہ به دی بنده ته رسی. یو سړی شکر ادا کوي نو هم فائدہ دی بنده ته، یو سړی ناشکری کوي نو نقصان دی بنده ته. الله جل شانو ته هیڅ نقصان نشته. نو هر وخت الله جل شانو شکر ادا کول پکار دي. بشمیر نعمتونه، بشمیر نعمتونه په هر یو کوم کې په هر یو باندې الله جل شانو بشمیر نعمتونه دي. دا یو جوبه چې لګیا د خبرې کوي، دا غوګونه چې خبرې اوري، د طریق پوچ ګرځي، دا روغ بدن الله را کړی دی، دا لوی د الله نعمت دی. او دک اسلام اون کې نعمت د پیغمبر اسلام په امت کې پیدا کېدل، دا قران نصیب کېدل لوی نعمت دی، دا لوی نعمت دی. ولی په دنیا کې ډیر خلک شته دي موتان په جسم سره غشتا په مال سره ډیر اوچت، ولیکن کافران دي. د کافر په کور کې پیدا شو، د يهودي په کور کې پیدا شو، موت خو الله ته درخواست نو لیکلې، به درخواست الله جل شانو مسلمانان پیدا کو، دا نعمت الله جل شانو را کو. نو هر وخت الله شکر ادا کول پکار دي. رابعه بصری سے فرمایل وای دا انسان چې دی نو د انسان وای د الله جل شانو نعمتونه خړو خړو باندې د غاخونه خاصي اوزي، خو د دې خوري نه چرته شکر الفاظ دا ادا نشي. نو شکر ادا کول پکار دي په هر حال کې د الله جل شانو شکر بابانی. او شکر اصل کې دا دی چې کم اندامونه الله کم کار لپاره را کړی دي پاغي باندې هغه کارونه کول، دا غي مناسب کار کول دا شکر دی. د الله شکرداري چې په دې هغه کارونو کې چې الله په خوشاليږي. دسترګو شکرداري په دې سترګو باندې هغه سیستو ور چې الله په خوشاليږي. د الله د ناراضتیا د کارونو نه بچ کی. د دې غوګونو شکریا دار چې دا غوګونو د الله جل شانه د رضا په کارونو کې استعمال کی. د خو شکرداري چې په دې باندې نه کوزینو تلار شي. نو هر اندام داغي مناسب ځای کې پاغي باندې هغه سکار کول دا شکر دی. او داغي نه خلاف ځواني الله درکړي دا خپل صلاحیت کم صلاحیت الله درکړي دین لپاره استعمال کا. هر یو کس کې الله سنا صلاحیت خیره، څوک لګیا دی صلاحیت په یو ځای کې څوک په بل ځای کې، نو نه غلطه نه ده، خو لیکن دا صلاحیتونه د الله په دین کې استعمال کا. صلاحیتونه د الله په دین کې استعمال کړه، دا الله جل شانو د نعمتونو شکریا ادا کول. نو د الله جل شانو شکر ادا کول په هر حال کې پکاري، په زبان باندې هم او خپل اندامونو هم. فذكروني پسیات قیما اذکرکم زبیات کم تاسو، واشکروا لی او شکر ادا کوي زما، ولا تکفرون او زما ناشکری مکوي. دعا کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. اللهم علمنا القرآن والسنة، اللهم فقهنا في الدين، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.